الله جل جلاله خپل د بنده سره په یو درې جملو باندې مخاطب دی. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دا حدیث را نقل کړی دی او ترمذی شریف کتاب الدعوات عن رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې یو باب دی، باب فی فضل التوبه والاستغفار. په دې باب کې دا حدیث را نقل کړی دی چې ګوره الله جل جلاله خپل دې بنده ته فرمایي، اول ځل وتفرمای ابن آدم، اے د آدم علیہ السلام اولاد زما بنده، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فی، ته زمانه امید لري او زمانه دعا غواړي نو زه به تا ته بخنه کومه چې تا کم کارونه کړي، علی ما کان فیکا چې ته سکه ولا ابالی او پدی باندې زما هیڅ پروا نشته، زه به تا ته بخنه کوم. څومره یو لوی انعام دی د خدای د طرف نه. په دویم ځل باندې بیا مخاطب دی، و ای زما بنده لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك، ای زما بنده کستا ګناهونه د اسمان غاړو ته ورسی او بیا ته ما طرف ته رجوع کې په دې شرط باندې چې زما سره دی په خدای توب کې، زما سره په اولوهیت کې، په عبادت کې د څوک بل څوک نه شریک کړي او ما ته توجه کې زمانه طلب د بخنو کې، نو کستا ګناهونه د اسمان غاړو ته رسیدلي زه برته بخنه کوم. څومره لوی انعام دی د الله جل جلاله د طرفه. په دریم ځل باندې بیا الله جل جلاله خپل دې بنده ته مخاطب دی، ته فرمای ای زما بنده انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، ای زما بنده کچرته تا دا ټول زمکه دا د ګناهونو ډکه کړي، په خپل ګناهونو باندې دا غونډه زمکه ډکه کړي، دومره ډیر ګناهونه دي کړي، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، او بیا دې زما طرف ته رجوع کړه په داسې حال کې چې زما سره دې څوک په عبادت کې نه شریک کړي او زه دې واحد لا شریک ګڼلی یم، لاتیتک بقرابها مغفرة، نو زه به د غونډه ځمکه د دې برابر چې تا په ګناهونو ډکه کړې زه به دا تا ته په مغفرت باندې ډکه کړم. څومره عظیمه خوشخبري ده، څومره عظیم حدیث مبارک دی د الله جل جلاله نه د خپل بنده سره په کم رحم نه ډک په الفاظ باندې مخاطب دی چې ای زما بنده زمانه منه امید کېږه، کته هر قسمه ګناه کې زما د رحم نه نه امید کېږي، زما رحم زما په غضب باندې غالب دی، ما طرف ته رجوع کا، کستا ګناهونه د اسمان غاړو ته رسی، کستا ګناهونه د غیله دنیا ډکه شوي، خو زه به تا ته ما ته دې رجوع کړه، زما سره دې په خدای توب کې بل څوک شریک نه کړ او زه دې واحد لا شریک ګڼلم او زه دې د دې لایق ګڼلم چې الله جل جلاله غفور رحیم دا ذات دی، دغه ټول ګناهونه به ته زه معاف کړم. ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترمذی شریف کتاب التفسیر کې دا حدیث موجود دی، نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم، ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی، نبی علیہ السلام فرمایي الدعاء هو العبادت، دعا عبادت دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه دعا عبادت ته د دې حدیث ترسو د قران کریم دا آیات کریمه ولست، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، چې ستا رب فرمایي، ستا رب فرمایي چې ادعوني استجب لكم، زمانه دعا وغواړئ زه ستاسو دعا قبلوم، او زما د عبادت نه دعا عبادت ته، او زما د عبادت نه چې چا تکبر وکړو، چاته مخ واړو، دغه خلک به زه جهنم ته خوار او ذلیل داخل کړم. نو دعا چې څوک نه غواړي د الله جل جلاله هغه انسان باندې غضبي، من لم يسأل الله يغضب عليه، وای څوک چې د خدای نه دعا نه غواړي خدای پاک هغه انسان ته په قهر باندې په غضب باندې، ولی مونږ محتاج یو هغه ذات ته چې هغه چاته محتاج نه دی، نو ته چې محتاج یې ته به د خپل احتیاج اظهار کې الله جل جلاله ته عاجزي به کې، انکساري به کې، دا د دعا معنی ده. په دې باندې الله جل جلاله خوشالي کې. ګورئ ترمذی شریف کې حدیث ته کتاب الدعوات کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي ليس شيء اکرم علی الله تعالی من الدعاء، خدای پاک ته د دعا نه علاوه بل څه داسې عزتمن نشته دی. دعا خدای پاک ته ډیر محبوب عمل دی، خدای پاک په ډیر زیات خوشالي. الدعاء مخ العبادت، بل حدیث مبارک کې راځي دعا د عبادت مغز دی. نو موږ تاسو څه کار کوو چې کله موږ د مانځنه فارغ شو
نو د خدای پاک د طرف نه موږ او تاسو ته حکم څه دی؟ فاذا فرغت فانصب فی الدعاء، چې کله د مانځنه فارغ شي بیا خدای پاک ته لاس اوچت کړه، په عاجزۍ باندې دعا وکړه د خدای پاک نه. د ځان دپاره دعا وغواړه، د والدینو دپاره دعا وغواړه، اساتذو دپاره، شاګردانو دپاره، خپل خپلوانو دپاره، مسلمانانو دپاره، د خپلو مړو دپاره، د خپلو ژوندو دپاره دعاګانې وغواړئ د خدای پاک نه. او موږ او تاسو باندې دومره تعدي چې موږ سلام ګرځو، د ګرځولو سره چې کوم دی نو بیا موږ د جومات نه وتلی. دا ډیره بده خبره ده. هر انسان له دا پکار دی چې ګوره د دعا دومره اهمیت دی ستاسو په وړاندې باندې بیان شو، نو چې موږ عبادت وکړو او بیا د خدای پاک نه د دغه عبادت د قبولیت هم دعا وکړو، او ورپسې د خپل ګناهونو او د خپل مسلمانانو دپاره د دعا درخواست الله جل جلاله ته وکړو. او الله جل جلاله خو فرمایل چې زما بنده زما نه وغواړه زه به ستا دپاره دعا قبلومه. ډېر خلک دا وایي چې موږ دعاګانې کوو خو زموږ دعاګانې نه قبلېږي. نو یو خو دا چې موږ د زړه د صدقه دعا نه کوو، بله دا خبره چې موږ به ناامیده کېږو نو د دغه دعا په بدله کې یا په دنیا کې په موږ باندې یو مصیبت را رواني، دا دعا ورته ډال شي هغه مصیبت ته بشي، او یا د دې دعا هغه کومه بدله چې د هغه موږ له خدای په دنیا کې راکړي. دعا درېیمه، یا دغه دعا زما او ستا دپاره ذخیره کېږي، خزانه کېږي، د قیامت په ورځ باندې به دغه دعا زما او ستا د نیکۍ په چابړي کې اچولی کېږي، هلته به موږ له لاس راکوي. نو دعا چیرې هم نه رد کوي. الله جل جلاله فرمایي استجب لکم، زه دعا قبلومه، ادعوني، زما نه دعا وغواړئ. بل حدیث مبارک واورئ، ډېر اهم حدیث دی. ترمذي شریف کتاب القدر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تقدیر چې دی دا صرف په دعا باندې بدلیږي. تقدیر څوک نشي بدلولی، نه واپس کیږي تقدیر سوا د دعا نه. نو ګوره په دعا باندې خدای پاک تقدیر بدلی، په دعا باندې الله جل جلاله خوشحالیږي. نو موږ او تاسو ټول مسلمانانو له پکار دی چې کله موږ هر ټیم زموږ سره یي موږ د خدای پاک نه استغفار غواړو، او که موږ عبادات وکړو په عبادات ورپسې بیا موږ دعا وغواړو. د دعا ډېر زیات اهمیت و چې دا مې ستاسو د وړاندې عرض کړه. او دې وخت سره ځکه مې دا خبرې وکړې چې دا وخت داسې راغلی دی هر یو انسان دومره مصروفه شوی دی چې د خدای پاک هغه فرض عبادت دا چېرته وکړي او بس بیا ورپسې ځي دعا دې ته شا کړي، د دعا نه غواړي. نو د دعا اهمیت باره کې دغه یو څو حدیثو چې ستاسو په وړاندې مې عرض کړه. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي.